Yes. Yes. I think I like it. خبرې ګډاو کوم ښکاره کوم ځکه چې دا منجرګي په هر کارکون کې د ایمان طاقت شته دا منجرګي ناره د دلته چې کوم ولګي دا جهاد دا صرف ناره نه ده ګورې پریکټیکل موږ په خپل سر په دلی کې ایښی دی او که د چا دا خیال وي چې دا منجرګي کارکونان به په قتل باندې یا په شهادت باندې موږ ویروو د هغې غټ ثبوت دا دی چې نن محمدزاده موږ کې نشته خو د محمدزاده ټول ملګري نن موجود دي زه دا یو خبره دی ولس ته په ګوته کوم او ریاست دواړو ته ولس او ریاست چې دا کارخانې چې کومې په جمرود کې دي کومې ایون په ګلبهار کې دي کومې په حیات آباد کې دي او د توک په حساب په منلو د آیس او هیروین د دې انټرنیشنل سپکدارانو نه جوړېږي دا نه بندې شوي تاسو وګورئ دا دکانداران مخامخ په دې کې چې دا کوم مالونه پراته دي دا دي د هول سیل ډیلران راوړي دي د هول سیل کاروبار چې بند شي کارخانه چې بند شي والي به پرچون بندېږي د واړو واړه رئیس فروش د واړو واړه منشیات فروش د دې بندون د دې نیول زه نن دلته دا اعلان کوم چې زما سره له په دې ځای کې که د بار د څوک راځي او زمونږ بچي له ماشوم له یا داسې یو کس له هغه ایس وړي نو تاڼې ته مه ګورئ پولیس ته مه ګورئ بلکل دلته دا اعلان کوم چې دغه سړي تاسو ونیسئ په حجره کې په بیټک کې په کمره کې بند کې موږ ته سوال جواب وکړئ موږ به راځو او په ګوتو کې به صوبای امن جرګه صوبای امن جرګه سید کمال شاه باچا سید کمال شاه باچا امن جرګي ازمري امن جرګي ازمري د دې وړو وړو علاج بول هم راځي دا مونږ پولي شو مونږ شمالي اشتغال کې هلته په دادو کلي کې یو غونډه ټوله په هغه ځای کې دا خبرې ډېر غور او فکر دي راوړی دا په ریکارډ دي مونږ په دې خبره کړې ده په سوشل میډیا اوس هم شته هغه ځای کې یو ګینګ و چې هغې بین الاقوامي سمګلینګ کو او دې حده پورې دغه ګینګ مخکې تللی و چې ځان له هلیکاپټر یې واخیسته او هلیپیډ یې جوړ کړی او هغه خلک د لیندکروزرو د ګاډو خو یو داسې پرمار و چې خلکو به کته دا دې هلکانو په تماکو پاڼې په بټۍ کې غونډولې په د تماکو په بټۍ کې به یې کار کو او نن یو ګاډې د 50 پوړو ګاډې او هلیکاپټر او هلیپیډ جوړېږي نن په شمالي اشتغال کې داسې صورتحال دی چې په هغه ځای کې 50 بین الاقوامي ګینګز راوتلي دا بین الاقوامي ما چې څنګه ذکر وکړو سمګلران دا کارخانې چې کوم منشیات جوړېږي نو دا د ټول نه غټ سپلایي چې کومه ټولې دنیا ته کوي نو همدا انټرنیشنل سپکداران کوي چې تر څو پورې د وار اینډ ډرګس په نوم باندې څنګه چې په دې ملک کې د وار اینډ ټیرر په نوم باندې دلته اوس هم روان دي جنګ دا دهشتګردۍ خلاف خو زه دا ګڼم چې د وار اینډ ډرګ په نوم باندې زمونږ فوج زمونږ NF پولیس ورسره پیراملیټري فورسز دغه کارخانې مني مسمار کړي دغه بین الاقوامي سپکداران چې چا جایدادونه په خپل نوم نه دي د چا اکاونټونه په خپل نوم نه دي د دغې خلاف سیاستدانان وشرمېد په بېنامي اکاونټونو باندې د سیاستدانانو هر قسم بېعزتي وشوه خو دې اوس ګوره پته چې د جلالات حتی ابادي او هغه ایشو باندې او د خلکو د خبرې ته ګورو نو خیر بیا هم داسې خبره ده چې موږ به مایوسه کېږو نو مایوسه نن هغه خلک دي چې په کورونو کې ناست دي یا موږ ته زېږېدلي ځای ناست دي او دا دې پروګرام کې شاملېږي نو داسې پروګرام یا داسې احتجاج
چې هغه د دې خاورې د نسل د بقا احتجاج دی چې موږ له هېڅ څه راکوي خو زموږ بچي د هغه هېڅ نه منې کوي موږ له هېڅ څه راکوي خو زموږ بچي په نشیان کوي موږ له روزګار په راکوي موږ ګزار لسکو خو زموږ بچي په نشیان کوي چې بیا تاسو په هغې باندې هغې نه مختلف پیسې یا د هغې انډوکلې خو نن موږ داسې معاشرت ته تاسو وګورئ نو حال دا دی چې د لاندې نه خبره خرابه ده په خلکو کې شعور او بیداري نشته هغه شعور او بیداري پکار ده چې هغې موږ دا سوچ کولی شو چې موږ به کوم صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ کوم خلک منتخب کړو نو چې دغه خلک زموږ نه دي او نه دي دغه خلک چې دي نو چې دا زما په درد او دردېږي او نه دردېږي دغه سړي زما درد لیدلی او نه دي لیدلی خو صرف او په دې سوچ کړی دي چې موږ به صرف او صرف دولت جمع کوو نن دلته صرف د دولت دلته دولت دلته رئیس دی نن دلته د عزت او د اقدار جم ختم شو حجرې ختم شوې دلته روایات ختم شو صرف یو دور دی نو په هغه دور کې ستا بچي په آیس روړي راوړي ستا بچي په هیروین روړي راوړي خو چې زما له دولت راشي او ما سره غټ ګاډي او زه بیا الیکشن کوم دلته او زه د دې ځای ممبر او مشیر جوړېږم دا زموږ سوچ پکار دی چې ته دغه ته او دغه قانون جوړې کم از کم دا قانون خو جوړ کړه چې زما بچي د مختلفو نشو نه بچ شي او ورته وایي چې ما قانون پاس کړی دی نو دا قانون خو بیا انفورس کوي په دې خلکو باندې چې بهیې کوم خلک آئین خرڅوي نن خو ډېره د حیرانتیا خبره ده چې موږ نن په تاڼو کې داسې خلک ناست دي نن دا په دغه دفترونو کې داسې خلک او په دغه د ډي پي او په دفترونو کې داسې خلک ناست دي چې هغوی ته باقاعده پته ده دې خبرو چې بهیې دا آئین څوک خرڅوي دا په کوم طرف راځي او دا په کوم طرف باندې خرڅېږي نو موږ لا په دغې سوچ کوو موږ به د لاندې نه سوچ کوو نن به موږ یو فیصله کوو په دې دی چې بهیې دا باچا صاحب دې فرسته دا قیوم دی چې بهیې دې سره ستاسو د بچو غم دی دې سره ستاسو د راتلونکي نسل غم دی دې دا سوچ کوي چې بهیې دا وسیله تباه کېږي دا خلک به ورنه شیان کېږي دا دې یو نه دي دا چې